کس خامار را روان دی او دی به ځي پورې په دې پله باندې دا به درته هم ښیو دی اوس د کلي نه راغی دا اوس دی دې پله ته اړم کړو دی به ځي په دا پل به کراس کوي زما خیال چې دا وګوره دی روان شو په لوډ ګاډی دی او دی به اوس په دې پله ځي پورې لاندې کافي خوړ به وي دا تاسو په دې ویډیو کې کتلی وګوره ښه مضبوط پل دی ماشاءالله د کټ شهزاده د کټ خامار د پل کراس کړو او دی به ځي اوس بره د کټ کلي ته دا چې کوي ډېر زبردست ویو پیش کوي او دا جیبان اکثر په ناران کاغان دغه ځینو کې او دې لیلونۍ کې دا جیبان دي دا اوس دلته کې ورته فورویل ولګوو او دی به اوس په دې چړیانو کېږي ښه دا وګورئ روډ ډېر زیات خراب دی د دې نه بره روډ ډېر خراب دی دغه بره ځینو کې چړیانې ډېرې دي روډ ډېر زیات خراب دی دا وګورئ ورلی اخیستي دي مال هم په کافي اخیستی دی دا وګوره بیا په فورویل باندې دی ځي فورویل په زور باندې بیا دی ځي دندۍ تاکوټ پل د ضلع شانګلې او د ضلع بټګرام یو اهم رابطه پل دی کوم چې په دریای اباسین باندې جوړ کړی شوی دی دا پل د شانګلې او د تاکوټ په منځ کې د امدرفت یو اسانه ذریعه ده او روزانه په سوونو مسافر په دې لاره سفر کوي د پل نه غیر چاپیره دنګ غرونه د اباسین بهاو او شنه د غرونو منظرونه دا ځای ډیر زیات دلکش جوړوي دا علاقه نه صرف قدرتی ښایست نه مالامال ده بلکې تاریخي طور پر دا هم یو اهمیت لري پخوا
پخوانی زمانه کې به خلکو د اباسین عبور کولو دپاره کشتیانې او عریضي ذرایع باندې انحصار کولو چې په هغې کې به ډېر زیات حادثات مخې ته راتلو او کله چې دا پل جوړ شو نو دا سفر یې ډېر اسان او محفوظ کړو. دندۍ پل د ضلع شامل په دندۍ علاقه کې واقع دی. دا یو اهم پل دی کوم چې په اباسین له پاسه جوړ شوی. دا پل د شارع قرقرم په اهم لارو کې شمارلی کېږي. پخوانی زمانه کې به خلکو چې به دا دریاب عبور کول نو هغو به د کشتۍ یا عریضي ذرایع باندې انحصار کول. دې پل یو سایډ ته شانګله ده او بل طرف ته بټګرام. کالام روډ دی او دلته یو ښایسته پل دی خو دلته کې دا انسټرکشن لګېدلی دی. دا تاسو وګورئ ښه غیر اخلاقي حرکت وغیره منع دي. دغه مطلب د مېرمنو به ډېر زیات خیال کوئ. اوس په دې پل پورې ځو پل نه بل دا ویو ښایو راځئ دا ویو راسره چک کوي. دا وګورئ دا د کالام طرف نه چې کوم سیند راغلی دی که نه هغه دا دی او دا پل چې لګېدلی دی دا ډېر ښایسته پل دا پورې دې پلونو ته دا ډېر زیات دی. دلته به احتیاط کوئ ماشومان چې دی هغه به پلونو ته نه پرېږدئ. خپله هم احتیاط کوئ ځکه بعضې پلونه چې دی